د پاکستان تاریخ دا گواہی کوي چې د پاکستان په سیاست کې یا د پاکستان په جمهور کې دوه قسمه قوتونه دي، دوه طاقتونه دي. یو زمونږ د مشرانو د نظریې او د سوچ هغه طاقت چې هغه د عوامو طاقت دی، کم ته چې جمهوریت وایي، کم ته چې سیاست وایي. د دې مطلب دا دی چې طاقت په د عوامو په لاس کې، عوام به خپلې فیصلې کوي. بل خوا زمونږ او ستاسو مخامخ هغه طبقه ده کم چې د پاکستان د روز اول نه شروع او د نن دروازې پورې چې هغوی د دې نه په الټه طرف ځي او هغوی د عوامو طاقت نه مني، بلکې هغوی دا مني چې طاقت د بوټ دی، طاقت د وردی دی، طاقت د پیسې دی، طاقت د هغه 15% پاکستان قوت دی کم چې ولی خان بابا او باچا خان بابا منتقولو او مشرانو به وي چې دغه 15% دپاره پاکستان آزاد شوی. تاسو وګورئ، زه هر ځای کې دا وایم، تاریخ گواه دی. انګریز ورته رایټینګ آن د وال وایي، په دیوال لیکلې خبرې دي چې دلته عوامي طاقتونه د عوامو منځ کې طاقت یا خلک قدرتي روتي دي، عوامو جوړ کړي دي. بل خوا ورته هغې زورورو یو کارخانه جوړه کړې ده چې کومې کارخانه کې دغه په نعم البدل یا د دغه پرد عمل ستاسو دپاره تیار لیډران د پاکستان په خاوره جوړ شي او تاسو ته پیش کړي شي. زه یې آغاز نه به وایم، د دې ملک بدقسمتي دا ده چې په 14 اګست پاکستان آزاد شوی دی او ټیک 18 ورځو کې دننه د پاکستان منتخب حکومت بیا بندیوان کړی شوی دی، قید کړی شوی دی او د قیوم خان په شکل کې یو سړی تاسو ته مخامخ کړی شو او هغه د کارخانې د قام ته مخامخ او ستاسو یې مشر دغه قیوم خان چې یو فرعون و. یاد ساتئ پښتنو چې زمونږ د تاریخ د بابړې واقعه چې په هغې کې په سوونو خدایي خدمتګار زنانه ماشومان په یو ورځ د پاکستان د فوج په ګولو شهید کړی شو، هغه د قیوم خان په حکم شهید. دغه کارخانې د قیوم خان نه پس لومړی د وردی آمر د پاکستان لا د ایوب خان په شکل کې و. دغه کارخانې د ایوب خان نه پس د ایوب خان فاینانس منسټر نن کېدای شي په بل صف ولاړ، خو تاریخ دی د خاورې له بوټو صاحب ورکړه. دغه کارخانې د بوټو صاحب نه پس په وردی کې او دې ځلې ورله په تندي هغه توره نښه هم کړې وه، یو لوی عالم مسلم یو لیډر ورکړه چې زه تاسو ورته ضیاء الحق وایي. د ضیاء الحق نه پس دغه کارخانې د پنجاب نه یو صاحب بل روچت د سیاست په نوم چې نه سیاست سره څه کار و نه ورسره روزګار و او میاں محمد نواز شریف صاحب قام دپاره لیډر او هغې کارخانې یو بل صاحب روچت که چې نن سبا بندیوان دی، هغه نه یې موږ ته فرشته جوړه کړو، په خوله کې ورله د ریاست مدینه غږ ورکړو، په لاس کې تسبیح ورکړی، کردار دپاره یې ورله توبه خدای توبه د مراد سعید په شکل کې و ده. داسې شرم یې نشته خو د سوونو یې ورکړل. اوس د 85 یو پیداوار دی پښتانو دا چې کوم لږ مشران دي او سن 1985 یاد شي نو د ضیاء صاحب دور و، د ضیاء صاحب په دور کې انتخابات وشو، عوامي نیشنل پارټۍ او نورو سیاسي ګوندونو بایکاټ وکړو او په 85 کې داسې آزاد خلک روچت شو، په پنجاب کې و، په پښتونخوا کې و، او دا نه پورې چې تاسو ګورئ چې دا یو پارټۍ ته ځي او بلې پارټۍ ته ځي یو بل او دا چې هر څه ګند جوړ دی، نو دا د 85 هغه سیاستدانان دي چې دا ګند جوړ. نو په دغه 85 کې د نوښار په قسمت کې دا پرویز خټک راوته. اوس نن هغه سړی یا هغه کسان چې د پی ټي آی په دور کې د پښتونخوا بیخ و بنیاد اوښکي دي، د پی ټي آی خو چې دلته حکومت راغلی دی نو یو ځلې پرویز خټک وزیر اعلی و او بل ځلې محمود خان وزیر اعلی و او دې له پښتون قوم د وسایلو طبعي خو په څه شکل چې خپل حق یې غوښتی نه دی او قرضه زموږ د صوبې د 80 اربو نه رسېدلې ده، نن سبا 700
نه سواره به زمون صوبه قرضدار ده. نن بھائی کارخانه خپل ډرای کلین کړل، پاک را پاک کړل او ریډی میډ هغه صاحبانه درته بیا نن د یو ماشوم نه تاسو کا جستا را روان وزیر اعظم ته سوخ کاری نو بتا ته وای چې بھائی صاحب راغله دی لندن نه پلیټلیټ د برابر دی اوس او خبر سردار سره سہولت ته هغه اس شکم اسمانه محمد علي صاحب کې نو له هغه اسمانه میا صاحب کې ناستو بس لخيره سلامي دا ورتار او پښتونخوا کې زنا هغه خپل پرویز خان ګرځي او زه په ځای لګیا دی چې بس ما سره خبره شوه دا زه وزیر اعلی را روان نور زورور خلک دي زورور لمن صلاح ورکول شو مشوره ورکول شو د جنگ یو نه جنگ کول نشو خبره خپل ده ان شاء الله پاغه د چا د پلار زور نشته چې یو کارخانه پدې او یو کالو کې یو شی د سړیتوب نه پیدا کړي دا دونه تاسو ته نمونه واغشتل بدقسمتانه نمونه کم دي خو معیار ډېر د زګه جدل صاحبان راغلي دي نو 12 کاله مشرې کړي اوس یو کارخانه د سړیتوب یو شی پیدا نکو نو دا قام یا دا ملک کو مزید د تباہی نه بچ کې نو دغه کارخانه به بند ده ځکه چې او یو کالو کې تا ته دغه شوزونه ملو شوي دي او یا کاله پسم تا ته د پښتنو د مشرۍ لپاره هم دغه د نوخار دا سیټ ملاو دي دا کارخانه اس کارخانه نه دا کارخانه پکار دی چې فوراً د بند کړی شي اوس نیک پر اعظم دا خو کارخانه نه ده کنه نو نیک پدې اعظم چې کوچره څوک د پاکستان ترقی غواړي کوچره څوک غواړي چې د پاکستان عوام د مخ پروان دلار شي کو د چا دا تمه امیدي چې پاکستان د دې دور ملکونو سره مقابله ته ورسي نو بیا د دې واحد لار دادا چې د دې سیاست نه بدا فوج ګوتی وکاږي فوج په واحد د دفاع کار کوي بارډر ته وځي سیاست جمهوریت بده عوام تفریدي عوام بده خپل خلک راولي الله بستا د پاکستان صفای درازي کو نه هم د کارخانه کې خلک جوړيږي نو نن نظر تصویر چې کو پرویز خټک وزیر اعلی راځي هغه ستا خدمت لنه در روان هغه داغه بوټانو پاکولو لرا روان دي هغه داغه بوټانو چمکاولو لرا روان دي لہذا زمن خو زماجر تصر کې څنګه وي زه الحمدلله داغه سړی نوسیم چې هغه ته دلته یو عامر خطولی کو چې مال راشه ما سره د انټرویو دا چې د پاکستان صدر شي هغه ورته هم داغه خط په شاو لیکل چې سیبا داسې کرسۍ لزه لته ورکوم چې ستا په انټرویو دی ورته سکے نو من خو ان شاء الله دغه کورسونه ټول عمر لته ورکړي دي واحد طاقت پیژنو واحد اختیار پیژنو هغه د عوامو حق دی او د عوامو طاقت دی او د عوامو اختیار نور چې دا کوم رویه روانه دلته خبر شوم چې بھائی پرویز خټک صاحب راتلو ډي سي او سي لګي او فلیکسونه لګول نو لکه دا به د ملک سلار شي خو پکار دی چې موږ د دې ارسنال ګوتې وکاږو